د قیامت پر ورځ وایي انسان به راپاسي یو شهید شوی وایي د شهید ډېره زیاته مرتبه ده رب ورته وایي پلانکې نعمت مې درکړی دی رب وی راکړی دی پلانکې نعمت مې درکړی دی رب وی راکړی مې دی د ټولو نعمتونو اقرار او اعتراف به وکړي چې ربه دا نعمتونه ټول تا راکړي دي رب ورته وایي مقابله کې تا مال څه راکړي دي وایه هغه شهید شوي چې په جنګ کې ورته به وایي ربه ستا د رضا دپاره زه چې کوم دی نو شهید شوی یم په جنګ کې جنګېدلی یم شهید شوی یم رب ورته وایي دروغ وایه ته که ته جنگ د میدان ته تلې ته د خلکو د ریا دپاره تلې چې خلک وایي هلکه دې د جان پروا نه کوي دې هلکه لوی مجاهد دی تا د دې نوم دپاره جهاد کړی دی شهید شوی فرښتو ته به رب امر وکړي چې بویه دی جهنم ته د شهید ډېره زیاته لویه مرتبه ده موږ وایي د شهید د وینې تویېدو نه مخکې چې د هغه د وینې څاڅکې د ځمکې نه مخکې د هغه د څاڅکې لګېدو په ځمکه باندې د هغې نه مخکې رب وایي ما د هغه مغفرت کړي خو لیکن چې د ریا دپاره دې ځان دې مړ کړي وینه دې تویه کړې ده رب به وایي جهنم ته یې بوله ولې چې اخلاص پکې شي جهنم ولې واجب شي هلن کې شهید شوی دی بل کس به راشي رب به ته تپوس کوي چې پلانکې نعمت مې درکړی دی رب به وي راکړی دی نعمتونه به ورته ټول رب وشماري پلانکې نعمت مې درکړی دی د قیامت په ورځ بیا دروغ نه چلېږي ګورئ دلته دنیا کې د دروغو د رښتیاو میدان دا دی بیا هلته بیا دروغ نه چلېږي که ته رب ته وایې چې ربه ما خو نه دی کړی اندامونه ستا اعضا به په تا باندې ګواهي کوي چې پلانکې عمل دې کړی دی لاس به در باندې ګواهي کوي چې پلانکې ځای کې در باندې بد عمل کړی دی خپې به در باندې اقرار کوي چې پلانکې بد ځای ته د زنا ځای ته په ما تللي وې خوله به در باندې اعتراف کوي چې په ما د پلانکې وینا کنسل کړي وو هلکه غوږونه به در باندې اعتراف کوي چې په ما د پلانکې چغلي او بده وینا اورېدلې ده هلته دروغ نه چلېږي بیا دی به اعتراف وکړي چې ربه پلانکې څومره نعمتونه تا راکړي دي رب به ورته مقابله کې تا څه کړي دي ماله وایه که نه بنده دا د تپوس والا میدان دی دی به جواب کوي یاره به زه ډېر زیات ما ډېرې زیاتې صدقې کړي دي ما ډېر زیات مال ستا په نوم باندې خرج کړی دی جي رب به ورته وایي دروغ وایې رب چې چاته وایي دروغ وایې رب ته خو ټوله معامله څرګنده ده وایي دروغ وایې تا دې دپاره مال ورکړی دی چې خلک راته ښه سړي وایي چې هلکه پلانکې ډېر حاتم تایي دی ډېر سخا والا انسان دی لاس یې ډېر پورته دی د دې دپاره هغه تا ته په دنیا کې ویل شوي دلته ستا هېڅ حصه نشته فرښتو ته به رب امر وکړي چې بویې دی جهنم بل بنده به راشي رب به ته تپوس وکړي وایه بنده که نه پلانکې دغه مې درکړی دی اب عالم یې جي عالم به په مسله د آقای نامدار محمد مصطفی به ولاړي وایي ډېر څه مې درکړي دي علوم شرعیه مې تاله درکړي دي چې په دنیا کې اول نمبر نعمت د علم دی تاله ما درکړی الله ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا چاته مې علم او حکمت ورکړه فقد اوتي خیرا کثیرا دته ما د خپل خیر نه ډېر خیر ورکړو د رب د خیر نه چې چاته خیر مې لوشي د هغې نه بل ګډ خیر دنیا کې نشته وایي علم مې درکړی ووایه که نه وایي ربه علم دې راکړو ستا په دغه باندې ما دنیا تبلیغ کړی دی د دنیا علم د دنیا خلکو ته مې علم دغه کړی دی پلانکې کس سره مې مناظره کړې ده رب به ورته وایي دروغ وایې تا علم د دې دپاره کړی و چې پیسې پې وګټې تا علم د دې دپاره کړی و چې خلک راته ووایي چې دا ډېر لوی عالم دی وایي پوهې ځای جهنم ته چې جهنم ته بیا راولي